انتہائی محترم مسلمانانو ورونو، نن د ذوالحجې لسم تاریخ دی چې دې ته د لوی اختر ورځ ویل کېږي. عربی کې دغه ته عید الاضحی ویل کېږي. دغه ورځ ډېر فضایل احادیثو کې ذکر شوي دي. دا ډېره بهترین او معززه ورځ ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ان اعظم الایام عند الله تبارک وتعالى یوم النحر ثم یوم القدر. الله په نسبت باندې په ورځو کې د ټولو نه بهترین او لوی ورځ د ذبح د اختر د ورځ ده. په دې پسې دویمه ورځ اگر دې په دې پسې بهتره ده. اوله د الله په نسبت باندې بهتره ورځ ده د لسمه ذوالحجې د اختر د ورځ ده او په اعتبار د قربانۍ سره ورپسې بیا د دویمه ورځ بهتره ده. محترمو، د وړوکي اختر په شان دي دا د لوی اختر ورځ هم د مسلمانانو دپاره د شریعت په حدودو کې دننه د خوشحالۍ کولو ورځ ده. دغه ورځ هم د وړوکي اختر په شان دي د مسلمانانو دپاره د مغفرت ورځ ده. دا هغه ورځ ده چې نن په ټوله دنیا کې مسلمانان د سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام سنت وژوندي کوي. زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام صحابي دی. هغه فرمایي د صحابو د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو ما هذه الاضاحی یا رسول الله. د الله پیغمبر د دې قربانو د سارو چې د مونږ ذبح کوو د اختر په ورځ د دې حقیقت څه دی، د دې فلسفه څه ده، د دې بنیاد څه دی؟ نبی علیہ السلام جواب ورکړو سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام. دا ستاسو د نیکه سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام طریقه ده، داغه سنت دی، داغه یادګار دی چې موږ تاسو هغه ژوندي کوو. صحابو بیا ورنه تپوس کوي فما لنا فیها یا رسول الله. الله پیغمبر د ابراهیم علیه السلام دغه سنت خو موږ ژوندي کوو، لیکن زمونږ دپاره دې کې اجر څه دی، زمونږ دپاره پکې خیر څه دی؟ نبی علیہ السلام ورته وفرمیل بکل شعرة حسنه. صحابه ای زما صحابو، د دې څاروي په شا باندې چې څومره یختان دي د هر یخته په بدل کې د الله له طرف نه تاسو دپاره یو اجر دی. صحابو تپوس وکړو فصوفو یا رسول الله. الله پیغمبر بعضې څاروي دغسې د هغوی په شا باندې یختان نه وي، وړی وي، نو هغوی کې خو ډېر زیات یختی، دلته به څه کېږي؟ وی فرمیل بکل شعرة من الصوف حسنه. د دغه وړی په هر یخته په بدل کې ستاسو دپاره د الله د طرف نه اجر او ثواب دی. نبی علیہ السلام وفرمیل سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د نیکه ابراهیم علیه السلام سنت دی. اوږده واقعات دي، تفصیلات دي، ګنټو کې نه بیانېږي، لیکن ستاسو ذهن صرف اجمالاً دغه واقعي طرف ته بوزم. نیکان خلق چې د الله د طرف نه امتحانات هم زیات راځي. کله کله الله د نیکانو بندګانو باندې دومره امتحانات راولي چې د عامو خلکو په ذهن کې دغه نه راځي. د دنیا معامله جدا وي، د آخرت معامله جدا وي. آخرت د هغه نیکانو خلکو، د هغه دیندارو خلکو دپاره دی. دنیا کې الله اکثریت عام طور باندې هغه خلک د امتحاناتو سره مخامخ دي. ابراهیم علیه السلام الله امتحانات ور باندې راوستل. ابتداء ابراهیم علیه السلام چې په کوم قوم کې سترګې وغړولې پیدا شو، هغه بت پرست و خلک د عراق سره بابل ښار د نمرود زمانه ده. دغه وخت کې خلک بت پرست و، لیکن دغه بادشاہ نمرود چې و دغه ځان له لوی خدای او ځان نه خدای جوړ کړل. د معاشره کې د ابراهیم علیه السلام پلارم بت پرست دی، معاشرم بت پرست ده، ټوله فضا د فساد نه ډکه ده. په دې فضا کې د حق کلمه بلندول، د حق چغه لګول دا سخت مشکل کار. ابراهیم علیه السلام چون کې پیغمبر د پیدایشي موحد وي. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین. پیغمبر دا فطرتي موحد وي. په پیغمبر یو لمحه یو سکند دغسې نه راځي چې په هغې کې د شرک وکړي یا د الله نافرماني وکړي. پلار د دعوت ورکو قرآن ذکر کړي، مختلفې طریقې خپلې کړې، حتی چې د نمرود سره مخامخ شو، هغې راوبلو الله طرف ته مناظره ورسره وشوه.
بود پرست قوم سره مناظره وشوه لاړو بوتان مخلوق د واقعات دي بالآخر هغه خلکو چې ابراهیم علیه السلام راوستلو یو میاش پورې لرګي را جمع کړل خشاک را جمع کړل او مفسرینو د دومره پورې لیکلي دي که یو څوک به بیمار شو هغه به نظر ملین عفانی الله لاجمعن حطبا لابراهیم کزا الله خلقم زبر لرګي را جمع کوم د ابراهیم علیه السلام د فاره جغوز وسی ځکه دا بت پرست قوم نظریه دا و د زمونږ د معبودانو خلاف لرګي را جمع کړل وګړه واقعات د ابراهیم علیه السلام منجي دا دومره تیز ورو چې د پاس مرغانم نشولل یو میاش چې راغی لپاره خشاک راځم شو دا وسمره ورو ابراهیم علیه السلام نه کپڑے لري کړل بربند کړلو تغور ته وراچي په دې وخت کې پرشتي الله رب ذوالجلال ته وستا خلیل ورته ورګزاري مون مدد د پاله ورش الله ورته وی ورسه مفسرین لیکلي دي الله ورته فرمایل ورسه کړه تاسو نه مدد وختو بشک مدد پرشته راځي یو بل حتی چې په اخر کې جبرئیل علیه السلام راغی هغه د نبی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نه تبوس کوي الکه حاجه ایسه ضرورت شته دی دی وخت کې ابراهیم علیه السلام ورته اما الیک فلا هر چې ته ته ضرورت نشته دی وخت کې ورته ورسي جبرئیل علیه السلام ورته په دی وخت کې لګل فسأل ربک خپل رب نه وغواړه خو چې په دی وخت کې ستاسو امداد وکي ابراهیم السلام جواب ورکړي حسبي من سؤال علمه به بس هغه زما د حال نه خبر ده ما تر ویلو ضرورت مونږ تاسو به غواړو مونږ به دغه داغه درجه ډیر اوچته وا اگر یقین په اعلی درجه باندې د الله سره رابطه مضبوطه و ورته ورګزار کو په دې وخت کې الله په خپل ورته خطاب کوي یا نار کونی برد و سلام علی ابراهیم اے ورا دا ټول د الله مخلوق دی دا د الله په حکم باندې چلیږي دي کې اثر او تاثیر چون کې الله دی اے ورا کونی برد و سلام علی ابراهیم علیه السلام باندې یخشا سلامتیا ولا شا په ابراهیم زما په خلیل باندې دی ور کې پرشته ورته راغلي دا زه ورته الله ولي ګلزار کو قالین دیزی کې باغچه ورته جوړه شو نیم او په دې وخت کې ورته الله د پرشتو په ذریعہ باندې د ریخم لباس راوړو په دا ور کې ورته واو مفسرین وایي مختلف اقوال ذکر سلوي خروج پورې په دا ور کې د ور باندې ولېږي او دا خلک چې مظاهر پرستو دیو پسسس کې چې به تاثیر وکړو د عبادت وکړو په دا ور کې تاثیر وکړو ولدام معبود ته دا زمون په معبودانو په سیګړې وډوي د معبود ته ولکه چې ور سره سم عملو وګړه واقعات دي دی ور نم چې ابراهیم علیه السلام صحیح سالم راووتلو د خلکو د ارسه په خپل سترګو وکتل بدبخت هدایت نصیب کې نو د دې باوجود ایمان را نه ابراهیم علیه السلام د دې قوم نوځي صرف خپل بیبي حضرت ساره رضی الله تعالی عنها سره د ایمان نه راوړل خپل ولادت سره د حضرت لوط علیه السلام چې رسول الله نبوت ورکو د دې نبوت الله اړه څنګه بدغه قوم کې چې تبه اتمام حجت مو کې د الله دومره لوی نخیم بخبل سترګو باندې وګوري بیا ایمان نه راوړي په دغه قوم کې به اوسېدل دا خدای د الله حکم مرترا اعظم فلسطین پلار باندې چې کله زی په مصر کې یو بادشاہ دی ظالم بادشاہ دی دلته واقعات وشو اطلاع ورته ملاو شو ابراهیم په نوم یو کس روان دی دا غسر بیبی د حضرت ساره رضی الله تعالی ډیر خسته ده بادشاہ سلامت د تعالی لپاره مناسب دی رول چا سره نه دی هغه بیبی په زور وروتله هغه د ابراهیم علیه السلام بیبی ته لاس مخې کول کوشش کې لاس شلیږي کار پیږي معافي غواړي دویم ځل بیا لاس مخې کې لاس کار پیږي په دریم ځل بیا لاس مخې کې اخیره کې دې پوه شورته وزما معاف کا هغه معافي وکړه دعای وکړه سه روش په دې دوران کې چې کله د بیبي ظالم بادشاہ بوزي ابراهیم علیه السلام په منځ ودرېږي وري د پیغمبرانو څومره مشکلات چې راتلل فورن الله تعالی جو ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی فرمایي ول په نبی علیہ السلام چې بس تکلیف راتلو فورن به مسترجو نن څه خلک شته په مونږ په سټوغي کوي په دعا په سټوغي کوي او مونږ کته او د مونږ حیثیت نشته دا د منکرین حدیث د مولدینو اغړل دا
چې کله د حج موقع راشي د حج نه د خلکو ذهنونه ګډوډول غواړي، د مونځ نه بدځنه کول غواړي، د دعا نه بدځنه کول غواړي، د قربانۍ نه بدځ د ګیرې نه د شاعر اسلام په یو سیس پسې ټوغې کوي. یاره دا خو ګیره خو اسلام نه ده، حج خو اسلام کې اسلام نه ده. نو چې تا دا ټول سیزونه ته وویستل اسلام خو دې ختم کړو نو بس ورځي. برحال الله دا ټولې پردې لرې کړې د حالت یې ته ورکشف کړه. په خپله باندې رسو وکتل بادشاه ورته خپله لور وکړه حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها. دا چې راغله ساره ابراهیم علیه السلام ته وی رد الله کید الکافر واخدم هاجره، الله خو دغه تدبیر مات کو ختم کو او دا بیبي هاجره ما ته خدمت کې راکړه. بیا ابراهیم علیه السلام د دې سره نکاح شوی ده. حدیث نووتل ابراهیم علیه السلام په دې وخت کې تقریبا 75 یا 76 عمر سال کې ده، اولاد یې نشته، دوه بیبیانې دي. ډېر دعاګانې د بیبي هاجرې رضی الله تعالی عنها الله رب الجلال ورته بچی ورکو. حضرت اسماعیل علیه السلام چې د رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه په سلسله کې راغلی دا د په نسو کې د اولاد کې دلته دواړه بیبي په فلسطین کې دي. حالات پیدا شو د واقعات د علماء لیکلي مفسرینو بهر الله حکم راځي بیبي هاجره او د ماشوم واخله زره په وخت باندې سوال علماء فرمای ابراهیم علیه السلام ته الله براق ورکړو. دا د ورځو د میاشتو سفرونه په سولم هو کې کو دا براق باندې یا اس باندې سفر کوي روان دي پر کمزې کې چې زمزم چې نه ده دا کمزې کې چې خانه کعبه د دې په خوا کې دلته اوخ یا از یا براق راغم دیږي کې کېناس دای پاسې غنه پاسې الله ته رجوع کې حکم کیږي هم دلته ایثار شي. وخت تیر شو ابراهیم علیه السلام ته حکم راغی دی پرې د عزت ګورئ د شریعت یو حکم خلاف العقل نوي، البته ما وراء العقل شرعي وي کله چې زموږ په عقل کې بنه راځي او دا ضروري نه زموږ عقل محدود دی چې د هر څه ورسي. الله د څومره کائنات دي تر اوسه پورې 1% کائناتو کې د سیاستدانان لګیا دي د الله 1% دنیا ته نه رسیدلي. مخکې به سیاستدانان ویل یو تحقیق دا ولا وریزي د بخارات د سمندرونو نوچت شي بلدین باران وشي. وس تحقیق بدل شو نو تحقیق راغله نه برب بزا کې 44 د دنیا یو سمندر د ټوله دنیا سمندرونه د یو سمندر برب بزا کې 44 کرب سمندرونو عمره موجود لا تر اوسه پورې 1% الله په کائناتو کې 1% د دنیا نه ورسېدل حقیقت نه خبر حکم دی پرې دا وځه دا دومره سخت امتحان وو. ځوان بیبي د بادشاہ لور دا د پیغمبر بیبي دا بچه دومره زمانه پس ملا شو دا بچا ته پرې دی پروردګار دلته عقل ټولې بیمانی ودرېږي د محبت او د عشق امتحان شروع شي. د صحرا کې خلق نشته آبادی نشته د خوراک سکاکس بس حکم روان شو ردی دا بیبي بس आवाज کې د جواب نه ورکې ذکر جواب سشته نه جواب ورکې بیا بار आवाज کوي پس راغله بیني ورته دلته مچاته پرېږدي دا ابراهیم علیه السلام جواب نه ورکړي. دا بیبي ورته وای الله امرک بهذا الله درته دې حکم کړی دی سره وخذو الله ورته اذن لا یزایون چې خبره دغه سیده بیا الله مونږ نه ځای کوي. دلته ابراهیم علیه السلام راغی په چوته ودرېدو لاندې دیوم صحیح کې دعا کوي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. الله ما خپل اولاد په سړ بیان کې پرې خودلو دا ستاسو حکم باندې در دنیا د پاره نه ستاره حکم د بالا مې پرې خودلو فجعل افئدة من الناس وارزقهم من الثمرات. الله د خلکو زړونه ورته رمایل کا دیو تر دا دعاګانې د امن د خوراک او د خلکو د آبادی د دې درې دعاګانې وکړې چې نه راړو. دلته ابراهیم علیه السلام چې تلو یو معمولی سیزه پرته او باغی کې وبوي مختصر باغی کې کجوري هغه ختم شولې د بیبي په سینو کې پي ختم شو ماشوم هغه لته وې هیڅ نشته او دا سخت وخت نن زبر مون تاسو نظاره کوو د فلسطین کې ماشومان چې ډېر بد حالای نه غبرن کې وخت ختم شي دا ټول دنیا به خیرت او کمنان ګوري دا صرف تماشا کوي. یعنی مونږ باندې غره کفر یره دومره غالب شولا چې په 57 اسلامي ملکونو په جرنیلانو کې
په 57 اسلامي ملکونو په بادشاهانو کې، په 57 اسلامي ملکونو په افواجو په حکمرانانو کې دغه څوک نشته چې هغه اسرائیل په سترګو کې سترګې ورکی هغه کفر په خلاف باندې आवाज ولګي خپل مسلمانانو ته خوراکي مواد هم سره پر ورسي. الله دې رحم وکړي. وخت نشته دې سينه ابراهيم عليه السلام لا دا واقع وشولا دا بیبي چې ډیره بد حاله شو د ماشوم بر راځي صفا مروه دی غونډې ته دلته لاندې ماشوم تم ګوري اخوازي کې څوک په نظر راشي را و چکرې بدیږي کې لګولې دي. اخر کې جبريل راځي دې پدیږي کې زمزم چینه راغله دې ورنه دغه تاو کړلې د وبزاین شي زمانه وبره جمع کم زمزم هغه الفاظ ورته وی عبرانی ژبه کې ودرېګا نبی علیہ السلام وی الله دې په مور بیبي هاجره باندې رحم وکړي کړي وبته بند نه ویواله دا په ټوله دنیا کې روان دی وسم ټوله دنیا ترسي خو د نهر په شکل کې دی. بهرحال دا ورځ دي ابراهيم عليه السلام وخت په وخت راځي. دا وخت د ابراهيم عليه السلام وکاله په عمر کې دی یا 14 کاله په عمر کې دا د ذوالحجې اتم شپه اتم ذوالحجه ابراهيم عليه السلام راغله خوب ګوري هغه خوب کې ورته سو ان الله یامرک بذبح ابنک ابراهيم الله تعالی ته حکم غستاله و چې بذبح باندې د پیغمبر خوب دا وحی وی دیم سوچ کړي بعض خلک کوئی په شک کې وو پیغمبر د خوب د وحی په اړه کې په شک کې نه وی د سوچ کړي څنګه وکوم دا کار بچی لاله دا بچی بسنګ تیاریږي د خزا مشکل کار وي په دوی مشفه بیا خو ګوري په درې مشفه بیا دا د لسم ذوالحجې ورځ ده ابراهيم عليه السلام د خپل بچی ته وی یا بني انطلق نقرب قربان الله بچیا زرا روان چې الله تعالی قرباني دې نه چوته شیطان راځي بیبي ته وسوسه ورچي هغه بیبي نه چې مایوس کیږي ابراهيم اسماعیل علیہ السلام ته وسوسه ورچي مایوس کیږي ابراهيم علیہ السلام ته وسوسه التبیر کانو گزارای کېغه د دې څخه روان شو ابراهيم علیه السلام د مینا ته چې ورسره کومځي کې قرباني کیږي ابراهيم علیه السلام د خپل بچی ته وای یا بنیا اے بچویا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى زه خوب ګورم عزت تازه بکوم ستا سره راځه دا مشورې د دې لپاره نه غستل عزت تازه بکوم ستا خوخه ده نه ده خوخه نه دا د دې لپاره وکړه یو سړی ذهنن تیار نه ته یو د مراسملې زبګي به نه کیږي هغه د نبوت نور زله دغه بتند کی هغه ورته وای یا بتفعل ما تون بابا تا ته څه حکم کیږي هغه پوره کا دلته خبره بچی ز خوب ګورم چې تاسو به حکم ګوره الله ډاری کوم حکم ورکول شو لیکن دا خوب دغه څه و چې بده کې تعویلات کړي شو پیغمبر تعویلات نو کړه الله حکم پوره کړ مونږ تاسو په سارو کې تعویل مانه بس خیر دې کې دې شی به نه لازم میلې تم چلاړ شو د 15 لک روپو وسم کیږي 500 روپو ساروي ګور زمون حالت دا ده اوس کوم کې مې کړه دا بچي سبق بیا هم څه کولې هورته یا فتح فرماتو عمر بابا تاسو حکم شوه ده ستجدون ان شاء الله من الصل دا غینه پس مفسرین لیکي دی ورته یو څو وصیتونه کوي بابا د لاسونو خریب مې کله کوتړي ځکه طبيعت ور باندې انسان چې دغه څه سخت تکلیف لاس به خوځي اسنه د الله په حکم کې څه کوتاهی را نشي بیا ورته بابا زما د قمیص په زمانه روغ وباسي زما مور ته به ورسه کې دې شي په دې سره زما د مور تسلی کیږي درم بابا زما مور ته سلام وایي ورته وستا بچي بتا باندې سلام کړو ورته وې ستا بچي د الله حکم ته خپ خوشالۍ سره غاړې خيوا او پنځم نمبر ورته و فرمایل بابا د خپل جامې برا غونډه کې حسنا د الله په حکم کې کوتاهی را نشي ابراهيم عليه السلام فرمایل نعم العون انت يا بني على امر اے بچیا ته الله په حکم کې سخت امداد کوونکې دغه سی وکړه د ورزو فلما اسلم وتلوا للجبين ولا دا چاړه دې راکاږي ونا دینه ایا ابراهيم الله فرمای مونږ ورته आवाज وکړه اے ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذلك تخبر رشتونه کو مونږ د کرنګي بدلو ورکونه کی کوونکو ته قانون دا شو څوک چې په اخلاص سره د الله په لار کې قرباني کې ان كذلك نزل موسی مونږ نکی کوونکو تم دغه څه بدلو ورک برنا ذبح راغله قرباني برنا جبريل عليه السلام روان دي دلته دا چاړه راکاږي هغه ځینو کې الله اکبر
ابراهيم عليه السلام چې خیال شو پوه شو قرباني راول لا اله الا الله والله اکبر. لاندې اسماعیل علیه السلام الله اکبر ولله الحمد. تکبیرات واصل الله ته دومره غوښ شو لازم کړل ووم تاسو. محترم دا قرباني حقیقت دی. د قرباني فلسفه دا د الله حکم منل، د الله هر حکم ته غاړه ایښودل، د الله هر حکم بغیر د چو او چراو د تعویلاتو نه منل. الله رب ذوالجلال په دغه باندې خوشحاليږي. د الله رب ذوالجلال حکم ژوندې کول. نن موږ تاسو دا قرباني کوو کنه. پرون ما باغې باندې خبره وکړه چې دې قرباني کې اجرونه ملوي دي، ثوابونه ملوي دي، لیکن دا مونږ تاسو ته سبق راکړي، سبق سره راکړي. نن د الله حکم دې ساروي سبق ساروي په مری باندې چاړه راکاګم. نن خپل لاسونه په وینو کې سره کوم. سبا ته در بو کوم راغې د خپل ځان قربان کا رب ذوالجلال. نن ملا سونه د ساروي په وینو کې سره دي، ستا حکم کراغې د لاسونه په خپل وینو کې سبا ته سره. نن د ساروي حکم دی دا باصل کې زه ساروي نزب کوم. الله ستا حکم دی د بچی په مری چاړه راکاګم. که حکم دی سبا تعالی استا بلاله کې به بچي تک سے قربانو څنګه چې ساروي قربانو دا ما او تا ته قرباني هغه سبق راکړي. دیو جن محترمو قربانی په دې ورځ باندې پرون ما په تفصیل سره حدیث ویلا. نبی علیہ السلام فرمای په دې ورځ باندې د وینو تویولونه زیات حصہ عمل الله ته خوښ نه دی. دا د وینو قطره زمکه ته نه رسیدلی چې الله د بنده ګناهونه ورسره معاف. دیو جن وی فرن په طيب او بیا او نبی علیہ السلام تاسو ډیر په خوشحالۍ سره قربانی وکړي. بهر محترمو قربانی مور مسائل خو تفصیلا هغه مون بیان کړی وو. د قربانۍ کې په دې ورځ باندې د ذبح خبرې نو په ذبح کې محترمو هغه خیال ساتل وکاري. قرباني ذبح کول محترمو ډېر پر علماء درې شرایط ذکر کوي. اول نمبر ذبح کوونکی به مسلمان وي، د کافر ذبح جایز نه ده. دویم نمبر د ذبح په وخت کې به الله نوم اخلي، بسم الله یا الله اکبر یا بسم الله والله اکبر. دریم نمبر په شرعي طریقې سره و د مړی د ساده نالی او د رګونه وکټ کوي په اسلامي طریقې سره. دریم نمبر افضل لاله چې سړی کې په ذبح باندې بخپل پوهېږي چې بخپل ساروی ذبح کې بخپل نشي ذبح کولی بیا چې په ذبح باندې څوک پوهېږي هغه دې ذبح کړي. لیکن کم از کم دی د خوا تلاشي مستحب ده چې د خپلې قربانۍ خوا ته ودرېږي. نبي علیه السلام خپلې لور فاطمه رضی الله تعالی ته وی پرون ما تاسو ته حدیث ویل فاطمه ور سره خپل ساروي سره ودرېږه ذکر دې اولنۍ قطره زمکې ته نه رسېدلی چې الله وستا ګناهونه معاف کړي. او د ساروي ذبح کولو په کې بسم الله والله اکبر یا بسم الله الله اکبر دغه ویل هغه ضروري دي. قصدن که سړی دغه پرېږدي نو په هغې سره ذبح هغه خرابېږي، ساروی مردارېږي. زنانه هم که ذبح باندې پوهېږي نو ذبح کولی شي. دریم علما پر لیکي دا ساروی چې کله د قربانۍ ځای ته بوتللی کېږي په اسانۍ سره په نرمۍ سره په سختۍ سره ناسې نه خپې لاسونه مات نه شي. په نرمۍ سره هلته بوتلل پکار دي د ذبح ځای ته. څلورم نمبر د ذبح نه مخکې خپې لاسونه مضبوط تړل پکار دي. او پنځم نمبر په دا چاړه د ساروي مخې ته تېره کول نه دي پکار. د دې نه مخکې ښه تېره کول پکار دي چې په اسانۍ سره دا ذبح وشي. او د ذبح په وخت کې دا ساروی قبله رخ کول پکار دي. که قبله رخ یې نه کړي د سنت نه خلاف دي، البته په ذبح کې څه فرق نه راځي، قرباني صحیح ده. دغه رنګې د سد د طرف نه حلالول دا مکروه دي، د مخې د طرف نه به حلالوي. دغه رنګې د چاړې چلولو په وخت کې تیزي پکار ده، زر زر چې د ساروي ته تکلیف مونږ ورونه رسو زر تر زره وشي. او نهم نمبر د ذبح په وخت کې د ساروي نه مکمل سر جدا کول نه دي پکار، بس صرف هغه رګونه کټ شي بس دغه عمره. او لسم نمبر د ذبح کولو نه وروسته انتظار پکار دی چې د ساروي ښه یخ شي، د دې نه ساه لاړه شي، د هغې نه پس دې سرمن وزه به دې وکړه او فورن د دې نه سرمن وباسې، ساه لا فورن نه ده وتلې صبر وکړه هغې ته. د ذبح کولو په وخت کې بیا چې کله دا قربانۍ څاروی را وفرځوي قبلې طرف ته مخ شي، دې وخت کې د اول دعا وایي اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. بیا د دې نه پسې اللهم ان هذا منك ولك، یا الله دا زما له طرف نه ستا لپاره. د دې نه بس
نور دعاګانې راغلي د خو البته دغه دعاګانې ویل هغه مستحب دي، ضروري نه دي. ضروري بسم الله الله اکبر د چاړي راخلو وخت کې دغه ضروري دي. بیا محترمو دا ساروی چې کله په شریک باندې د یو نزیات کسانی 15 شپږی سلوري نو دا په اٹکل باندې تقسیمول جایز نه دي چې دا ستاسو بس یو بل دا ستاسو دا ستاسو یو بل ته بخانه کو دا سود دی، حرام دی. باقاعده په ټول سره به دا سيزونه تلي. دریم نمبر ته ټول شریکان یو ځای وي نو به الته تقسیم ضروري دی، خو سم په یو ځای باندې استعمالي. بل ساروی دا غوخه دا ټول امزان له پکور کې په برج کې خودل جایز دی، خوړل شي. البته مستحب ته ټول خلکو ته ورکول هم جایز دي. البته مستحب طریقه را د درې سی کا یوې سه غرباو کې تقسیم کا، یوې سه رشتہ دارانو ته ورلېږي سل رحمی بشي، بلې سه خپل کور کې خپل بچو ته کې وخه دا دی وخت کې په خپل محله کې هغه خلک وګوري چې قرباني نه کړي. ټول کال غریبان چرته وخه نه سي، هغه خلکو ته مونږ تاسو وخه ورسو، کم از کم په دې موقع باندې هغه خلک محروم پاتې نشي. بل اهم مسله په ساروی کې و سيزونه دا حرام دي، جایز نه دي، د خوړه مکروه دي. اول نمبر دم مسفوح دا بيدون کې وینه چې کوم دی د خوړل دا ناجایز دي چې مونږ د یو خو په غوخه پسې لګېدلې روسته هغه نه یادو. دم مسفوح بيدون کې وینه دا په وخت د حلالي زبر کې چي وي. دویم نمبر د تشو امتیازو دا زید شرمګا د دې خوراک هغه جایز نه لري. دریم نمبر خصيتين ورته عربی کې وای دا هغه چې ورته مونږ وایو په دا وټلو کې ډېر په خون سره خرڅيږي او خلک خوري، د دې خوړل جایز نه لري. د دې نظام وساتو او شریعت چې کوم څه ناجایز ګرځولای هغه کې قسمه قسمه بیماریانو جوړېدل چې زموږ تاسو د صحت د لپاره نقصاني نو چې موږ تاسو راغی نظام. څلورم نمبر د غټ او د سمات زید ساروی د دې خوړل هم جایز نه دي. پنځم نمبر غدود ورته ویل کېږي دا وینه چې جم شي غوټي ورنه جوړ شي، د دې خوړل هم صحیح دي. شپږم نمبر مسانه دا رتشو امتیازو تیلی چې ورته ویل کېږي د دغه خوړل هم صحیح نه دي. اوم نمبر تریخه چې ورته ویل کېږي دا ټول شریعت د دې وسزونه په ساروی کې حرام کړی دي، مکروه کړی دي. نو موږ تاسو سره د خوراک نه ځان وساتو. بل د قرباني سرمنه ده نو دا سرمنه په خپل استعمالول شي، مالدار تم ورکول شي، غریب تم ورکول شي، خپل تم ورکول شي، پر دې هر چاته ورکول. البته کله سرمن دي خرڅ کړله وز د دې قیمت دا صدقه کول لازمي دي، بیا ځان نه شي استعمالول. خو محترم په دې وخت کې موږ تاسو خپل دینی مدرسې تاسو په علاقه کې د زموږ مدرسې چې کم از کم هغه خامخا یاد وساتو. دینی مدرسې حکومتونو د طرف نه د دې سره څه قسمه تعاون نه. موږ تاسو رفاهي ادارې چاوي کروڑونه اربونه روپۍ چاندي کې په دې روم باندې به څومره لګيږي هغه ټول دنیا ته بده. لیکن دینی مدرسې دا واحد غزګونه دي چې دلته محتمم هم پرې لګي کار کوي، دلته ناظم هم پرې لګي کار کوي، دلته مدرس هم. یقین وکړه زموږ مدرسې کې یو استاد تنخواه نشته دی. د مدرسې کې استادان 40 غنټې د بچو خیال سره دا زمونږ ستاسو چاندي چې دا صرف او صرف د طالب د لنګر اخراجات په خوراکونو نو دلته هم د قوم سلګونو بچی راځي، سونه بچی راځي، هغه بچو تربیت کول د قوم رهنماګان جوړېدل دا زمونږ ستاسو ذمہ داری ده. نو په دغه موقع باندې چې موږ دینی مدرسې هیر نکو، خصوصا موږ تاسو د خپل مدرسه دا زمونږ ستاسو عزت ته دغه مدرسه دا زمونږ ستاسو شان او شوکت ده. یقین نو ډېر خلک دلته سبقونه وې دي جن لاړ شي تاسو ټول په خېګړې سره په کوټه کې به یادېږي، په تیر کې به یادېږي، په کوستان کې به یاره مونږ پلان کې زیاته تللی و خلک ډېر ښه خلک وو، هغوی د طالبانو ډېر خدمت کو او مستقبل کې به ستاسو اجر او ثواب هم دی. الله رب ذوالجلال دې مونږ ته عمل کولو توفیق راکړي. منځ به کوو، په منځ پسې به بیا وروسته هغه خطبه وایو. د دې خطبې اورېدل واجب دي، د هغې نه تلل جایز نه دي. د منځ طریقه هر اختر کې مونږ وایو دو رکعاته منځ دی، په دې کې اقامت او اذان نشته د اختر منځونو لپاره. کله چې ودرېږو دا د منځ نیت په زړه کې کول ضروري دی، په خوله ویل ضروري نه دي. البته که سړی په خوله باندې وایي چې هغه د زړه نیت مضبوط شي نو جایز دي، څه ګناه هم پکې نشته دی. نو موږ چې په زړه کې دغسې راولو چې دا غټ اختر 2 رکعاته واجب منځ کوم